راغون شه دې ته چې غیر ته وخایو چې تاسو کوم عمل کړی دی په دې باندې خپایو لا څنګه درځي نه خو موږ د احتجاجونه کولای شو او حکومت وخت وامه چې باید د سویډن سره زموږ سفارتخانه سفیر مکمل ډول رابطې ورسره ختمې کړي او دا سفیر ولې د پاکستان نه ولېږي زموږ موسکون دا خبر دی چې په هر چا اخبار باندې کې ودا جلسې جلوسونه کوو قرآن زموږ اسلامي کتاب دی موږ مسلمانان یو په دې باندې موږ خپوي زموږ ته دوک رسېدلی دی دا خلک دې په کولو غوږونو سره واوري قرآن زموږ ریډلاین دی کنه دی قرآن زموږ روح دی کنه دی قرآن زموږ جان دی کنه دی قرآن زموږ لپاره د دې لپاره موږ تن من تن قربانۍ ته تیار یو که تیار نه یو تیار به یو که نه به یو انشاءالله وخت به راشي وبګوري دا خلک ای مسلمانانو وروڼو تاسو ته هم دا یو پیغام درکوم نن موږ د خپل سیاسي مقاصد لپاره نه یو راوتلي نن موږ دلته په دې چوک کې چې ولاړ یو زموږ هېڅ اغراض او مقاصد نشته دغه مقصد هم دی چې صرف اقوام عالم ته دنیا ته موږ دا یو پیغام ورکړو چې د قرآن دپاره زه د خپل سر نه هم تېر یم قرآن دپاره زه د خپل بچو نه هم تېر یم قرآن دپاره موږ د خپل اولادو نه د خپل بچو نه د خپل بیبیانو نه د خپل والدین نه د خپل تن من تن نه تېر یو که نه یو تېر به یو که نه به یو تېر سبا ټول اقوام عالم ټول کفر عالم هغه زموږ د دین خلاف سازشونه کوي زموږ د دین خلاف اسباقیان محتاطونه او نفرتونه پلاوي ولې زما او ستا چې ما او تا دعوه کوو د مسلمانۍ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت محمدیه د هغې دعوه کوو ما او تا څومره په هغې باندې کامیاب کړو ما او تا څومره په هغې باندې مجبور لګوو نن زما او ستا د قرآن سره مینه زما او ستا دغه قرآن په لاس کې راخیستل زما او ستا د قرآن د منشور مطابق ژوند تېرول انشاءالله دا به وررسي هغوی ته که خیر انشاءالله نن موږ په احتجاج سره هغوی ته دا ښودل غواړو چې موږ د قرآن عاشقان یو نن موږ په قرآن باندې خپل سر به ورکوو په قرآن باندې به خپل مال جایداد خرج کوو په خپل د قرآن د عزت نه د قرآن د تقدس نه زو قربان زما اولاد قربان زما مور او پلار قربان زما ځمکه او جایداد قربان زما عزت هم او زما حرمت هم په دې قرآن باندې قربان دی قربان دی که نه دی به انشاءالله که د سر وخت راشي انشاءالله د قرآن سره قرآن د عزت لپاره به سر ورکوو که نه ورکوو انشاءالله د قرآن دپاره که چېرې دا ټولې ځمکې قربانول راشي جایداد قربانول راشي انشاءالله قربان کوو که نه کوو انشاءالله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خپل د 15 فوټه جسم باندې په دې کې د قرآن نظام هغه نافذ په خپل غم خادي کې د قرآن نظام راولو د دغه خلکو مقصود دا دی چې زما او ستا د قرآن نه متنفره کړي نو چې ما او تا د قرآن سره خپل تعلق هغه پیدا کړو ما او ستا د قرآن کریم هغه په عملي شکل باندې دغه دنیا ته وښایو لهذا احتجاج به زما او ستا دا وي چې ما او تا روزانه د قرآن کریم په یو خبره باندې عمل شروع کړو که په ما کې د قرآن کریم کم کمې وي د هغه کمې زه د ځان نه لرې کړم دا زما او ستا احتجاج دی او یقینا چې د الله جل شانو د طرف نه هم ما او تا ته دا تنبیه ده ورنه الله جل شانو دا کولی شي چې د دغې خلکو هغه چې څنګه عادیان او ثمودیان یې تباه کړي قوم لوط تباه کړو قوم نوح تباه کړو دغه شان دا ملک هم تباه کولی شي الله پاک لیکن دا اصل کې زما او ستا امتحان دی دا په اصل کې ما او تا ته هغه تنبیه کول دي لهذا په دې وجه باندې پکار ده چې موږ د احتجاج د هغې خلکو په مقابله کې اول د خپل ځان خلاف وکړو او بیا د هغه خلکو خلاف هغه کوو لهذا دې وجې نه پکار ده چې موږ په حیثیت مسلمان به حیثیت د دې چې په قرآن زموږ ایمان دی هغه ایمان په دې صورت کې موږ
وکړو چې عملي طور په قرآن باندې عمل شروع کړو زما بچی د قرآن خلاف وي زما په کور کې اهل و عیال د قرآن خلاف وي زه د هغې خلاف باقاعده خبره وکړم زه باقاعده طور باندې هغه ته دا ووایم چې د قرآن ځان پابند کړه د قرآن او د نبي علیه السلام د سنتو خلاف ورزي مه کوه لهذا که زموږ د مسلمانانو معاشره چېرته کې داسې منورې د قرآن په احکامو سره او د پیغمبر په سنتو سره دې کفر دا جرأت چېرته هم نشو کولی الله جل شانو زموږ حامی او ناصر شي واخر دعوانا الحمد لله دعا وکړئ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم